فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. دا سورة البقرة دا او دا دے آیات نمبر 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې تاسو طلاق ورکئ زنانو ته ښځو ته فبلغنا پس نږدې شي اجلهن نیټې خپلې ته نو فامسکوهن بمعروف نو وساتئ دیو لره په ښایسته طریقې سره او سرحوهن بمعروف او یا پرېږدئ په ښایسته طریقې سره ولا تمسکوهن او مه بندوئ دیو لره ضرارا لتعتدوا د ضرر ورکولو دپاره چې تاسو زیاتې وکئ په هغوی ومن یفعل ذلک او چا چې وکړو دا کار فقد ظلم نفسه نو یقینا د ظلم وکړو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا او منسي آیات الله هزوا آیاتونه د الله تعالی په ټوغو سره وذکروا یاد کئ نعمت الله احسانات د الله علیکم پتاسو باندې وما واغسا انزل علیکم من الكتاب والحکمه چې را لېږلي دي پتاسو باندې د کتاب نه او د سنت نه یعظکم نصیحت کئ تاسو ته الله به په دې سره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی بكل شیء علیم په هر شیز باندې پوهه دی. دا د معاشرت احکام بیانیږي طلاق و مسائل بیانیږي نو مقصد د دې آیات هغه دا دی چې جدائی راځي نو دا په شرعي طریقه باندې دا جدائی پکار ده چې د ښځې او د خاوند جدائی راځي نو دا جدائی په شرعي طریقه باندې پکار ده. سړی مجبوره شوی دی او طلاق ورکوي نو په شرعي طریقه باندې چې دی نو طلاق ورکي او بیا دې په ښایسته طریقې سره چې دی نو جدا شي. دا طریقې نه ده چې ته ښځه د خپې نه ونیسه او د کور نه بهر ته چې دی نو راغوزار که. دا طریقه نه ده چې ښځه رخصتۍ نو په شرعي طریقه باندې دا ښځه چې دی نو رخصت که. ظلم به نه کې، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. الله وایي که دا ښځه ساتي نو هم یې په شرعي طریقه باندې وساته او که پرېږدي نو هم یې چې دی نو په ښایسته طریقې سره چې دی نو پرېږده. چې جدائی راځي نو دام په شرعي طریقه باندې او که سړی ښځه ساتي نو دام په شرعي طریقې باندې. د جاهلیت والو په شان باندې نه کې. په جاهلیت کې چې کومه ظلم په زنانو باندې کېدو نو الله تعالی په دې آیات کې په هغې باندې رد کوي. رد نهې دا د ظلم نه چې مسلمانانو ځان د ظلم نه چې دی نو وساتئ، تاسو به ظلم نه کوئ. نو په دې آیات کې دا بیانېږي چې په زنانو باندې ظلم کېدو د جاهلیت په زمانه کې نو الله تعالی شریعت راولېږلو، دین راغی، نو د هغې ظلم چې دی نو خاتمه وشو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې تاسو طلاق ورکئ ښځو ته په بلغنا، تفسیر قرطبي وایي په بلغنا چې کله نږدې شي اجلهن نیټې خپلې ته. نیټه څه شی دی چې هغه یو سړی طلاق ورکړي ښځې له یو طلاق درې به نه ورکوي
په یو طلاق کې چې دنو جدائی راځي 3 د شریعت خلاف دي نو نیټه دا ده چې هغه بیا کله عدت به تیریو عدت یې څومره ده مخکې تاسو وویله 3 حیض ده 3 بیماری دي د کمې زنانه چې دی نو حیض راځي نو د هغې 3 بیماری دي او د کمو زنانه چې حیض نه راځي نو د هغې بیا 3 میاشتې دي نو په دې کې خاوند ته چې دی نو اختیار حاصل دی خاوند ته دا اختیار حاصل دی چې یا رجوع وکړه یو اختیار دا دی رجوع وکړه په دې عدت کې دننه دننه چې 3 طلاق سړی ورکړي نو بیا خو نه کېږي بیا د څه شي رجوع کوي دا هله چې چا یو طلاق ورکړي طلاق رجعي مراد دی یو طلاق یې ورکړي د دې سړي سره 3 میاشتې ټیم دی که په دې 3 میاشتو کې چې دی نو دی نږدې شي جو بس ښځه ده نو یا په دې 3 میاشتو کې په دې عدت کې نږدې شه او ښځه وساته په صحیح طریقې باندې او یا که عدت تیر شو دا سړی ور نږدې نه شو نو بس نکاح مات شو نو اوس یې په صحیح په شرعي طریقه باندې چې دی نو دا زنانه چې دی نو رخصت که آزاد یې که ظلم مه کوه چې نه پرېږدي او نه په صحیح طریقه باندې چې دی نو ساتې دا خو ظلم دی قرآن او اسلام د دې ظلم د خاتمې دپاره راغلی دی نو په امسکوهن بمعروف نو وې ساتئ په ښایسته طریقې سره او سرحوهن بمعروف او یا یې پرېږدئ په ښایسته طریقې سره په شرعي طریقې سره په ښایسته طریقې سره ساتل دا دی چې د هغې حقوق چې دی نو ادا کړي حقوق چې کم اسلام او قرآن کم حقوق د زنانو بیان کړلی چې سړی به د هغې حقوق چې دی نو ادا کوي چې ته حقوق نه ادا کوې نو بیا دې نکاح ولې کوله په قرآن او په سنت کې د ټول نه زیات احکام د معاشرت بیانېږي چې دا کور زموږ چې دی نو ټیک شي جګړې او فسادونه په دې کې نه وي لانجې په دې کې نه وي انسان ته سکون په دې باندې او خیر په دې طریقه باندې وساته نفقه ورکه دا د زنانه حق دی خرچه ورکه جامې ورکه پیزار ورکه دا د زنانه حق دی دا به چې دی نو ورکې علاج د هغې حق دی دوایي ډاکټر دا په خاوند باندې دا لازم دی واجب دی فرض دی چې دا به کوي نو چې چا ورته رجوع وکړه په دې 3 عدت په دې 3 میاشتو کې یا په دې 3 بیمارو کې نو بیا به ګوره حقوق ادا کوي په معروف طریقې سره په ښایسته طریقې سره په ښایسته طریقې باندې وساته او سرحوهن او د مخکې په شان دی کې چې دی نو غصې بیا مه کوه چې واپس دې وساته رجوع دې ورته وکړه جګړې دې کولې او شر فساد و پتا کې او ډانګې او کنځلې وې نو زړه چې دی نو هغه صفا که نفرت چې دی نو هغه پرېږده دا ځینې سړي نه دا چې کور ته راننوځي ته په تندي یې چې دی نو 12 بجاو شوي نبي علیه السلام به چې کور ته راتلو نو هغه په چهرې باندې او مسکراهټ و کور ته او سلام به چې دی نو کولو پښتون وایي زنانو ته وایي څوک سلام کوي وایي ښځو ته هم چا سلام کړی دی نو دا په دې کې نشه ده نشه دغه تکبر دی که نه تکبر نور څه شته وایي تکبر دومره خطرناک شی دی نبی علیه السلام وایي د ذرې عمره په چا کې د ذرې عمره نو وایي دا وایي جنت ته نشي داخلېدی نو دا نشه به د ځان نه وکاږي ښه کور ته ورځې سلام به کې زنانو حقوق ادا کوه او د دې نه څه نه جوړېږي چې ته هر وخت کې چې دی نو په غوسه کې او په جګړه کې دا کار ښه نه دی نو ښایسته معاشرت چې دی نو هغه قایم که او سرحوهن بمعروف او یا یې پرېږده په معروف طریقې سره په ښایسته طریقې سره شرعي طریقې سره یې ازاده که ظلم ولې کې چې ته دې مهر اخلې طلاق دې ورکو نو بیا خو ستا مهر حق نه کېږي نو دا ظلم دی چې څوک د زنانه نه چې دی نو مهر اخلي دا مهر چې دی نو دا وله ورکه دا ورته چې دی نو پرېږده دا جاهلیت دی چې سړی طلاق هم ورکوي او بیا د زنانه نه چې دی نو مهر اخلي دا خو ظلم دی
مہر ولا ورکا پرې د په ښایسته طریقې دې ته وایي چې مہر ولا ورکا جوړه جامې ولا چې دی نو ورکا ښه په خوشحالۍ باندې چې دی نو رخصت کا یو کریټ غونځاخي ولا ورکا غونځاخي مخکې خلکو ډېر خوښ وو خو اوس یې څوک په تندر نه لګوي او مخکې به ډېر چې دی نو دا دغه و اوس یې څوک دومره دغه نه کوي نو دا په ښایسته طریقې سره ستري دا پرېښوده دي ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا او مه بندوئ دیو لره دپاره د ضرر ورکولو لتعتدوا چې تاسو زیاتی وکئ په دیو باندې د ضرر دپاره چې دی نو دا تاسو ایساروئ نو دا په جاهلیت باندې رد دی ښه چې د جاهلیت په زمانه کې به طلاق بیا ورکړله نو بیا خو به هغه عدت په تېرېدو 3 بیمارۍ او 3 هیزه او یا 3 میاشتې نو دې خلکو ته به چې پته ولګېده چې اوس خو عدت چې دی نو په ختمېدو دی نو د عدت په آخره کې بیا ورته چې دی نو رجوع وکړله چې که عدت کې دننه زه رجوع ونه کړم بیا خو نکاح مات شو بیا خو ښځه رانه جدا شوه نو د عدت په آخره کې به ورته رجوع وکړله او دا یې مقصد نه و چې ښه معاشرت قایم کړي خو بس زنانه تنګولو ظلم و نو په هغې جاهلیت باندې الله تعالی چې دی نو رد کوي بیا به ورته نزدېکت وکړو نو الله وایي چې زیاتی ولې کوئ چې ځوړندم ساتله نه پرېږدیو او نه په صحیح طریقې باندې چې دی نو ساتیو دا خو ظلم دی ظلم ولیکې نو ومن یفعل او چا چې وکړو ذلک دا کار فقط ظلم نفسه نو یقینا دې ظلم وکړو په خپل ځان باندې په ځان باندې څنګه ظلم وکړو دیو په زنانه باندې ظلم وکړو په ښځه باندې ظلم وکړو په بل باندې ظلم کول دا داسې دي لکه په خپل ځان باندې چې دی نو سړی ظلم کوي دی په خپل ځان باندې ظلم وکړو نو الله به ورله څه ورکړي د دې عذاب به ورله ورکړي سزا به ورله ورکړي ورځ د آخرت خو را روانه ده که نه چې په هغې باندې به الله تعالی د ظالم نه چې دی نو بدله اخلي د مظلوم دپاره او ډېر کرته په دې دنیا کې الله تعالی د خلکو نه د ظلم هغه بدله چې دی نو اخیستې ده کم ظالم نه دی هغه د خلکو دپاره د عبرت نشان ګرځولی دی چې څوک ظلم کوي په چا کې ظلم وي نو په دنیا کې هم سزا میلاویږي او په آخرت کې خو سزا چرته تل نه ده چې په آخرت کې آواز وشي چې د پلانکي زویه رامخې ته شه او چې په دې باندې د چا صحیح نو هغه هم دې راشي وایي دا حدیث کې راځي وایي دا آواز چې وشي دا زنانه به چې دی نو ډېر خوشحاله شي چې چا پې ظلم کړی چا یې حق والی چا یې میراث خوړلی ځکه زنانه کمزوری مخلوق دی څومره زیاتی کېږي په دې کورونو کې د هغوی سره په دې معاشره کې دلته هم ظلم چې دی نو روان دی نو هغه ورځ چېرته تل نه ده او هغه به راځي الله تعالی له به چې دی نو حساب ورکې چې تا کم ظلم چې دی نو کړی دی ولا تتخذوا او منسئ آیات الله آیاتونه د الله هزوا په ټوکو د الله د آیاتونو سره ټوکې څه دي چې سړی په ښځه باندې ظلم کوي نه ساتي او نه چې دی نو پرېږدي ځوړندې ساتي حقوق یې چې دی نو نه ادا کوي نو دا څه شی دی دا د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوغې کول دی چې صحیح معاشرت سره سړی ژوند نه تېروي حقوق د زنانه نه ادا کوي ظلم پې کوي نو دا د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوغې کول دی دویم ټوغې کول دا دی چې سړی د الله تعالی په دې آیاتونو باندې عمل نه کوي عمل پې نه کوي نو دا هم د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوغې دي مسخرې او ملنډې دي پسې د قرآن نه صرف د برکت کتاب جوړ کړی دی دا د تلاوت کتاب دی دا د تلاوت دپاره نه دی راغلی دا خو د عمل دپاره چې دی نو راغلی دی او دا مسلمان په یو رمضان کې رالی په بل رمضان کې راخلی او بس یو ځل مې قرآن ختم کو جو خبره ختمه په دې خو تا ځان پوه نه کو ځان دې خبر نه کو عمل پې نشته او نه ولا څوک ټیم ورکوي قرآن له مظلوم کتاب دی کتاب غټ ظلم ورسره کېږي کتاب سره نو دا په تاخ کې پروت دي
او د برکت د پاره په کور کې ساتلی نه به چې دین راخلو حقوق چې دین هغه د دې کتاب نه ادا کو نو چې څوک په عمل نه کوي نو دام د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوغې دي او دریم دا دی چې تاسو ته ما مخکې ویلو چې تفسیر احسن الکلام شیخ عبدالسلام نقل کړو حدیث د عبدالله ابن عباس نه یو سړي تپوس وکړو چې ما خپل ښځې له چې دی نو 100 طلاق ورکړلی نو هغه ورته وویله چې 3 طلاق پکې واقع شو او دا 3 کم سل د الله تعالی په کتاب پسې ټوغې کړلې ملنډې دې پسې کړلې نو یې طلاق د چا څه حد نه دی معلومو نو دام د الله تعالی په کتاب پسې ټوغې او مسخرې کولې او بل هغه سړی دی چې د هغې بل کار نشته ټوله ورځ چې دی نو طلاق زوته یو خپلې ښځې ته ویو په کور کې ناست دی او طلاق زوته یې په ګپ شپ کې لګیو او د چا سره جګړه شي چې بیا ښځې چې دی نو په ښځې څه ګناه کړی دی او دا خلک چې دی نو په سعودي کې یو د 2 کسانو جګړه شي جسته چې دی نو په ما دې ښځه طلاق یو دا څومره ظلم دی په دې کې ښځې څه ګناه کړی دی نو دام د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوغې کولې او سړی په ګپ شپ کې چې دی نو لګیو او تاسو ته ما حدیث ویلی چې 3 شیونه په ګپ کې مواقع کېږي چې ګپ هم صحیح دی او صحیح هم صحیح دی یو په هغې کې طلاق دی چې دا دی که په ګپ کې مو وویل دا واقع شو او بل چې دی نو طلاق دی او طلاق سره رجوع د رجوع سړی د عدت په وخت کې ښځې ته ووایي چې ما تا ته رجوع وکړه که دا یې په ګپ کې مو ویلي نو دا ټیک ده دویم سړی چې دی نو غلام آزاد کړي غلام ته ووایي چې ته ما آزاد کړې که دا یې په ګپ کې مو ویلي نو دا هم ټیک دی او دریم هغه چې سړی نکاح کوي او په ګپ کې سړی ووایي یو ښځه ووایي چې تا ما تا ته ځان حواله کړی دی او سړی ووایي چې ما ته قبوله کړې نو دا نکاح وشو د دې ګپ هم ګپ دی صحیح دی او ټیک هم چې دی نو صحیح دی نو دا د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوغې کولې ښه چې څوک د طلاقو د چا حد نه دی معلوم او نه پې عمل کوي هسې چې دی نو اوري وذکرو یاد کوي نعمت الله نعمت او احسان د الله علیکم چې په تاسو باندې کړی دی نعمت نه مراد اسلام دی چې الله تعالی قرآن و سنت چې دی نو راولېږلو دین چې دی نو راولېږلو یعنې دا چې دی نو چېرته نه هیر نه شي دا لوی نعمت دین چې دی الله را لېږلی دی که نن اوس به د جاهلیت په هغه ظلم کې به چې دی نو اخته وی صحیح او غلط به هم چې دی نو نه پېژندلی اسلام تاسو ته چې دی نو هر څه وښودله د دې اسلام او د دین قدر وکړي وما هغه څه انزله چې رالیږلي دي علیکم په تاسو باندې من الکتاب د کتاب نه والحکمت او د حکمت نه د سنت نه دا یو پیغمبر رالیږلی او ته د پیغمبر امتی نو ته پې عمل کې نو دا ستا دپاره چې دی نو راغلی کتاب نه مراد قرآن مجید دی او د حکمت نه مراد د نبی علیه صلات وسلام سنت او احادیث دي دا لوی نعمت دی دې قدر پکار دی یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره یعنی په دې احکامو سره دا کم د معاشرت احکام دي په دې باندې عمل وکړئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه تقوا اختیار کړئ ګوره دا احکام به هغه سړی مني او په دې احکامو باندې به هغه سړی چې دی نو عمل کوي چې په هغې کې تقوا یې د الله تعالی نه یره یو او دا څومره آیاتونه تیر شو نو حکم الله بیان کی او بیا په آخره کې واتقوا الله راوړي نو دا په دې باندې هر هغه سړی عمل کولی چې په چا کې د الله یره یو په کم کور کې تقوا نه یو په کم کور کې چې دی نو د الله نه یره نه یو نو په هغې کې به د الله احکام چې دی نو څنګه راشي تقوا پرهیزګاري غټ شی دی ښه واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله بكل شیء علیم پوه دی په هر شیز باندې زوره نه ده چې الله تعالی ستاسو د هر حالت نه خبر دی تاسو ظلم کوئ دا زنانو حقوق نه ادا کوئ او د جاهلیت په شان هغه طریقې اپناوئ نو الله تعالی ستاسو د هر عمل نه چې دی نو خبر دی
بس دی مطلب د دې آیات داو چې په زنانه باندې چې دنو ظلم مکوئ یا طلاق ورکوي پرېږدئ او یا په صحیح طریقه باندې چې دنو ساتئ حقوق یې چې دنو ادا کوي کم سړی چې حقوق یې نه ادا کوي نو هغه د الله تعالی په آیاتونو پسې د الله په کتاب پسې ټوغې کوي وإذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق کوي ښځې وبلغنا پس نږدې شي اجلهن نیټې خپلې ته فامسکوهن نو یا وساتئ دې زنانو لره بمعروف په صحیح طریقه باندې د شرعي طریقه باندې په ښایسته طریقې باندې او سرحوهن بمعروف یا پرېږدئ دیو لره په ښایسته طریقې سره دا معروف ټکی دی دا دغه نه مخکې راوړو په امسکوهن او دا سرحوهن پس هم چې دی نو راوړو چې پرېږدې نو هم په شرعي طریقه باندې پرېږده چې ساتي هم په شرعي طریقه باندې چې دی نو وساته ولا تمسکوهن او مبندوي دیو لره دې زنانو لره ضرارن د پاره ضرر او تکلیف ورکولو لتعتدوا د دې لپاره چې تاسو زیاتې وکئ په دې زنانو باندې زوړندې ساتئ نه پرېږدي او نه صحیح ساتي ومن یفعل او چا چې وکړو ذلک دا کار فقد ظلم نفسه یقینا دې ظلم وکړو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منسئ آیاتونه د الله تعالی په ټوغو سره وذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت چې اسلام دی د الله علیکم په تاسو باندې وما واغس انزل علیکم چې را لېږلي دي په تاسو باندې من الکتاب د کتاب نه والحکمت او د سنت نه یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی بكل شيء علیم په هر شي باندې پوهه دی وایو